پخوانی بادشاهان نیکان صالحان بزرگان عالمان به وو. عالمگیر بادشاه د حضرت مولا جیون رحمت الله علیه شاګرد او مولا جیون رحمت الله علیه خپل د ډیرو زیاتو کتابونو مصنف دی. عالمگیر بادشاه ته چې کله حکومت په لاس کې ورغی نو خپل رعایا او خپل حکومت خلکو ته اعلان وکړ چې خلکو زما د ملک څومره هغه دراهم او دنانیر د نشابه دغه جنډ پړتال وکړي دا څومره د جمع ته پته ولګي د ملک څومره رعایا او څومره خلکو چې هغه سره ټچ خلکو خزانه سره غي د دراهم او د دنانیر او وزن شروع کو نو پشپګ میاشتو کې غي د دراهم او د دنانیر او وزن وکړو او شپږ میاشتو کې دومره ډیر دراهم او دنانیرو چې کله هغه وزن شپږ میاشتو کې او شو هغه اعلان وکړي چې خلکو ور شپږ میاشتو کې موږ د دراهم او د دنانیرو وزن وکړو. اوس ګوره خلکو یادو ساته چې ګوره هيري او جواهرات ګوره لا پاتې دی غیلا ګوره موږ وزن نه دی کړی چې هغه څومره دی. محترم وګوره چې کله بادشاهان نیکان صالحان د الله پاک نصرت دی ورسره هغه کې پخپل چې کم نه عصب نه بلکې پخپل هغه نیکان صالحان او پزان باندې سخت تیرون کی لکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله حکمران شونه اعلان وکړ خپل بچو ته بچو چې کله زه حکمران شوم بچینو اوس بچ کم نه تاسو باندې غوړي باندې شو ځکه زما د قوم دی او عجز نه عجز سړی چې غوړي نه خوري کنه نو بچي تاسو غوړي نشي خوړی. نو چې کله یو حکمران داسي چې هغه د خپل بچونه هم زیات د خپل رعایه خیال ساتي نو یقینا چې بیا به خامخا رعایت هغه به ترقیم کوي او هغه ته الله پاک هغه ملک د عزت مرکی هغه ملک په قوت حاصلي معاشي لحاظ سره اقتصادي لحاظ سره دینی لحاظ سره او اعمالو په لحاظ سره به دا قوم په بره باندې ور رواني. الله رب العالمین دی زمونږ ستاسو کې هم او زمونږ په حکمرانانو کې هم دی الله دین را پیدا کی. دین ډیر اعلی شی دی د دنیا او د آخرت هغه عزت او برکت او د دنیا د آخرت کامیابی رب العالمین دا په دین کې خدا چې یو انسان کې دین وي دی په دنیا کې هم کامیابی کا عجز او کمالداری کا بادشاہ کو فقیری او کو د کمزوري درجه سړی او که د غټي درجه سړی خو چې دین پکې دا سړی په دنیا او په آخرت کامیاب وي او که دین پکې نه دا سړی به همیشه ناکام وي. الله دې موږ تاسو ته کم دینو هغه خپل دین را نصیب کړي چې موږ په دنیا کې د الله رب العالمین دین سره محبت کو. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ بھائی کہنا ایک ہوک سے دل میں اٹھتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے میں رات کو اٹھ اٹھ روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے.